عیاض بن حمار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړ چې اے د الله حبیب، اے د الله رسول، زما د قوم سړی ما ته ښکنځل کوي، حالانکه هغه د ما څخه په درجه کې هم کم دي. زه په درجه کې پر پورته یم، پر بالا یم، خو دې په درجه کې تر ما کم هم دي او دوی ما ته ښکنځل کوي. نو آیا پر ما باندې څه ګناه شته چې زه د هغو څخه بدل واخم، یعنی چې زه هم هغه ته ښکنځل وکم؟ نو آیا پر دې باندې ما دپاره څه ګناه شته؟ نو دی وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل المستبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان، چې په خپل منځ کې ښکنځل کوونکي دواړه شیطانان دي، یو بل ښکنځل سره کوي، دا شیطانان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې یو بل ته د بې حیایي خبرې کوي او یو بل ته دروغجن وایي، مطلب یو یې ورته وایي دروغجن او بل ته وایي دروغجن، یواره مجلسونه سره کوي، بیا یو بل ته په دروغجن باندې نسبت سره کوي او یو بل ته د مندو ښکنځل سره کوي. نو دغه چې دي شیطانان دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي. البته علما کرام لیکلي دي چې د ښکنځلو جواب په ښکنځلو سره صحیح عمل نه دی، ځکه چې د ښکنځلو جواب په ښکنځلو سره ورکول دا د شیطان عمل دی او دا فسق و فجور دی او جهل دی. ځکه چې کوم څوک و چا ته ښکنځل کوي نو هغه خو جاهل او فاسق و فاجر او ګمراه دی او په ګناه کبیره سره ګناهګار دی. نو دا بل باید د هغه سره په جهل او فسق و فجور کې او په ګناه کې نشي مبتلا، هغه چم باید نه وکړي. هغه خو جاهل دی، فاسق دی، فاجر دی، چې ښکنځا یې وکړله نو باید د ښکنځا جواب په ښکنځا سره نه ورکول شي. بس حالات انتقام پرېږده چې ما ته چې ښکنځا وکړله، ما ته دې بد رد وویل، ما ته دې بد الفاظ وویل، هغه الله تعالی دې انتقام در څه واخلي، کنې در تا مې زیات ښکنځا یې زده زما رب دې د تاسو انتقام واخلي د دې خبرو. بس بیا انتقام ته مازې ګوره، ته به انتقام نه جناخي. د ښکنځلو انتقام په ښکنځلو سره اخیستل دا د شیطان عمل چې دی یوه درته وایي که ته پنځه ورته کوې دا د شیطان عمل دی.